اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن د سره یو نوی ویډیو شیر کوم. ډیر ملګري راته کمنټ کوي په واتساپ باندې. کال راته کوي چې حکیم صاحب یو بیماری دا هغې ته ویلی شي سوزاک. د دنیا په هر کونه کې دا بیماری په ښځه او په سړو کې شته. په ښځو کې هم شته، په سړو کې هم شته دی، په ماشومانو کې هم شته دی. په ینګ جنریشن چې څومره دی تقریبا دا بیماری په هغې کې شته. مطلب ځوان کول چې زموږ څومره دی، د دې اهم علامات چې کوم دي، دا بیماری چاته لګېدی شي؟ کم سړي ته لګېدی شي، کم هلک ته لګېدی شي، کمې جنۍ ته لګېدی شي، کمې زنانه ته لګېدی شي. دا ډېر عجیبه بیماري ده. دا چې کوم بې حیا خلک دي، زناکاري څوک کوي، فحش کارونه څوک کوي، دا هغوی ته الله پاک دا بیماري لګوي. دا داسې یو عظیمه او خطرناکه بیماري ده چې د انسان دا کومه لاندې د تشو متیازو چې ځای کوم دی، دې کې سوځېدل راشي. او دا سوځېدل داسې وي، شدید جلن سره وي، درد سره وي. که زنانه وي، که متیازې کوي، تشې هم جلن کوي، او شدید ترین مطلب دا چې تکلیف ورته محسوسېږي. دا بیماري دوستانو دومره خطرناکه ده چې د دې سره مرد نامرده کېږي. چې کم جراثیم دي لاندې زموږ چې کم د بچو جراثیم دي، دا ورسره مکمل ډیډ شي. کله چې موږ لیبارټرۍ ته لاړ شو، اکثر د داسې بیماران چې کوم دي موږ ټیسټ کوو، نو د هغې جراثیم بالکل نل راځي. دا د سوزاک بیماران دي. او داسې زنانه چې هغې ته دا بیماري ولګي، د هغې هم لاندې چې کوم رحم دی، هغې کې شدید انفیکشن پیدا شي، شدید زخم پیدا شي، او پیپ پکې پیدا شي، سوځېدل پکې پیدا شي، جلن پکې پیدا شي، درد پکې پیدا شي. د هغې په وجه باندې د زنانو ماهواري ډسټرب شي، لاندې رحم یې بند شي، او چې کوم کارآمد جراثیم چې داسې به ورته د زنانو او د بچو لپاره، هغه بالکل ډډ شي او ایرریګولر ماهواري شي. نو یو طرف ته سړی هم د بچو نه پاتې شو، او بل طرف ته زنانه هم د بچو نه پاتې شوه. نو دا زما دوستانو، تاسو ته به زه دا یو خبره وکړم چې دا هغه خلکو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي. دا غلط کارونه چې څومره دي، زناکاري که څوک کوي یا نور داسې لواطتې وغیره څوک کوي، دا خلکو ته دا بیماری لګي، لازمي ورته لګي. د زندګۍ په یو سټیج دا بیماری خلکو ته لګي. داسې خلکو خو اول به بچي کېږي نه. او سپوز که بچي هم شي، مثال په طور باندې که بچي داسې خلکو ته الله ورکړي، داسې بچي اکثر په سترګه باندې ړوند وي، یا سترګو بیماری ورته لګېدلې وي، یا مطلب دا دی چې دا ماشومان 8 ګنټې بعد یا 2 میاشتې بعد یا 4 میاشتې بعد دا ماشومان الله پاک لکه دې دنیا نه بس بیا مړه کړي. داسې به درته ووایم. او داسې ماشومان چې وي اکثر د مور په خېټه کې مړه کېږي. ځینې بیماران موږ ته وایي چې یاره ماشومان هم د مور په خېټه کې مړه کېږي، یا داسې ماشومان کچه هم مړه کېږي. دا ټول د سوزاک اثرات دي. زما دوستانو، دا ویډیو مې ستاسو خدمت کې وکړي، پیش مې کړه درته. انشاءالله چې ما سره رابطه کولی شئ. داسې بیماران چې وي، که هغه زنانه وي، که هغه سړي وي، که نارینه وي، که ماشومان وي، که هلکان وي، زه واتساپ نمبر در کوم درله، ما سره دې رابطه کوئ. انشاءالله دې بیماریانو ته به الله پاک ورته حفاظت ورکړي، او الله به ورته انشاءالله دا بیماري بیا نه لګوي. انشاءالله که چاته لګېدلې وي، لازمي دې ما سره رابطه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.